نو د دې حسد دپاره بهترین علاج چې کوم دی نو هغه دا دی چې ته را سوچ وکړې چې دا تمام نعمتونه الله پیدا کړي دي او بیا الله تعالی یو انسان نه تمام نعمتونه ورکوي او نه یو انسان له چې کوم دی نو الله تعالی تمامې سزاګانې ورکوي بلکې دا ټول د غمونه او دا نعمتونه خدای پاک چې کوم دی نو تمامو مخلوقاتو باندې تقسیم کړي دي یو مخلوق له چې کوم یو انسان له یو نعمت ورکړی بل انسان له بل نعمت ورکړی یو انسان له یو تکلیف دی بل انسان له بل تکلیف دی د یو انسان نه ته تپوس وکړه دی وایي زه شوګر مریض یم بل وایي زما چې کوم دی نو پلانې بیماري ده بل وایي زما پلانې بیماري ده دا ټولې بیماریانې په یو انسان کې هم نه راجمع کړي او تمام نعمتونه هم په یو انسان کې نه راجمع کړي الله به تعالی یو نعمت درکړی جسم کې به یو قسم مرضي بل له بل نعمت ورکړی د هغه په جسم کې به بل قسمه مرضي اوس چې کم نعمت تعالی درکړی په دې نعمت باندې راضي شه دې بل چې کم نعمت ورکړی په دې باندې حسد مه کوه ځکه چې د هغې مقابله کې وایي تعالی بل نعمت ورکړی کیدای شي ستا سره داسې نعمت چې هغه د سره نه وي اوس که د بل په نعمت باندې ته حسد کې نو بیا به هغه ستا سره په دې حسد کوي چېرې دا تعالی چې کوم نعمت درکړی شي دا ماله نه شي د چا سره به مالي د چا به اولادي د چا سره به علم د چا سره دنیاوي هنر د چا سره منصب بل څه وي څه نه څه نعمت به یو انسان سره او د هغې سره څه نه څه تکلیف کې به هم دی چې نو د اختی نو دا سوچ کول چې تمام نعمتونه په یو انسان کې نه راجمع کړي که د ده سره دا نعمت دی په خپل یو بل نعمت باندې غور وکړه مال دا نعمت راکړی دی او دا یې دله نه دی ورکړی نو که دا خو تمام نعمتونه یو انسان ته نه راجمع کړي نو په کم کم نعمت باندې انسان چې کوم دی نو دا به د بل هغه چې کوم دی حسد کوي نو هغه به بیا زما په هغې چې دی نو دا حسد کوي په دې وجه باندې دا د دې لپاره بهترین هغه علاج دی چې انسان په دې نعمتونو باندې سوچ وکړي چې دا خو د الله ویش او تقسیم دی وس یو له یو نعمت بل له چې کوم دی نو دا بل نعمت او د هغې سره سره دا سوچ انسان وکړي د حسد کې به تخفیف راشي او کمی به راشي دی به د ډېر مهلکو امراضونه د جسم هم محفوظ وساتلی شي د ایمان به هم چې کوم دی نو دا محفوظ شي او د هغې سره سره چې کوم دی انسان له پکارداري چې د بل نعمتونو باندې چې نظر کوي د دې نه ښه دا ده چې دی په خپلو نعمتونو باندې نظر وکړي ځکه حاصل انسان دا الله تعالی شاکر ګورې چېرته نشي جوړی دی چې خپل نعمتونه دباوی دی ته غور او فکر نه کوي په بل کې نعمت څه کوي او په هغې باندې حسد کوي نه ده کې بیا د شکر جذبه چېرته نه پیدا کړي د بل نعمتونو ته چېرته نظر مه کوه چې پلانې داسې وکړل پلانې دې ځای ته ور ورسېد د دا چل وکړه د دا چل وکړه بلکې خپل نعمتونه رااله او مخکې کوي خدای شکر دی دا نعمت دې راکړی شکر دی دا نعمت دې راکړی دی د بل هغه نعمتونو ته نه کتل بلکې کم نعمتونه خدای پاک تعالی درکړي هغې باندې غور او فکر کول په تا کې به شکر جذبه چې کم دی نو دا پیدا شي او د ټولو نه لوی هغه د دې حسد دپاره علاج یو روایت کې دی شاید مخکې مونږ روایت بیان کړو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دنیاوي کارونو کې تاسو د ځان نه کمتر انسان ته ګورئ کله چې یو انسان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر یو حدیث پر ټوکړه باندې عمل وکړي دنیاوي کارونو کې د ځان نه کمتر انسان ته ګوري دینی کارونو کې د ځان نه اعلی کس ته ګوري دینی کارونو کې اعلی مطلب دا دی ته رالې د جمعې په ورځ باندې د جمعې پر ورځ باندې به نور کسان هم دلته ډېر ناسي ته دته د دین په اعتبار سره وګورې چې ګوره دا زه د جمعې په ورځ رالم دا پلانې خو 15 ټیمه راځي راشه د ده سره چې کوم دی او فی ذلک فلیتنافس المتنافسون دې کې د ده سره قصد وکړه دغه شانتې را پلانې چې کوم دی دی خو لګیا دی سهار قرآن ومایي زه خو صرف 15 ټیمه مونځ کومه راشه په دې کې د ده سره مقابله وکړه دین کې اعلی کس ته ګوره دین کې به ادنا کس ته چېرته نه ګورې چېرې شکر دی زه خو جمعې له راځم دی خو یو اختر او بل اختر راځي نو تا کې به ښه سستي پیدا شي نو ته د دین په کارونو کې رسانه اعلی ته ګوره په تا کې به د دین چې کوم دی هغه محنت هغه جذبه سیوا کړي او دنیاوي کارونو کې رسانه ادنا ته ګوره ته به چې کوم دی نو د حسد نه بالکل محفوظ پاتې شي ادنا مطلب دا دی خدای پاک په تا باندې نعمت درکړی دی ته چې کوم دی خپل نعمت ته تا وکتل او د ځان د ادنا کس ته وکتل چې هغه سره دا نعمت نشته مثال به طور باندې خدای تعالی کور درکړی ځمکه یې درکړې ده تا بل طور وکتل دا غریب د کرایه په کور کې اوسېږي نو چې تا هغه ته کتل دنیاوي کارونو کې دلته به ستا په جو باندې خود به خود را شکر الحمدلله خدای پاک خپل کور خو دې راکړی درې کرایه درې بوج نه خو دې څه چې کوم دی نو خالي کړی یم که نه همدغه شان دې تا بل طور وکتل دی په خپه باندې ګوډ روان دی هغه ته وګوره داسې پهلوان ته مه ګوره چې د الله د نعمت ناشکري در نه وشي جسم یې درکړی خو ته یې د هغه په شان خو نه یم که نه نو حسد پیدا شي د خدای ناشکري وشه ادنا ته وګوره خدای پاکه شکر دی
زه دې روغ پیدا کړم دا بل خو په سترګو باندې ړوند دی دا بل خو په دې مرض کې اخته دی دنیاوي کارونو کې رضا نه ادنا ته ګوره د شکر جذبه وه هغه په تا کې پیدا کړي ستا پرې ژبه به خود د شکر الفاظ چې کوم دی نو راځي او حسد دا به مکمل طور باندې چې کوم دی نو دا ختمي ها که تا دنیاوي کارونو کې د ځان اعلی ته کتل اوس په ډېرو مفاسرو کې ته چې کوم دی نو اخته شوې یو پرې کې اخته شوې چې رضا نه اعلی ته ته ګورې د رس سره د حسد پیدا شي چې یاره که ده ته زه نشم رسېدی خو چې خپې نه خو ونسم ښکته خو یې راواچوم د ځان سره خو یو شان کم که نه اوس سره د مرګ ته هم تیارې چې د مخ د ځمکې نه یې لر کې د رس سره ته حسد هم ساتې ځان دې ولیکه او دغه شان دې خپل نیک اعمال دې چې کوم دی نو دا وسېزل د ده سره د یو شان کېدو دپاره ته چې کوم دی نو په سود باندې هم لاس نه نسې ته په پردی اینه باندې تویولو باندې هم لاس نه رسې ته چې کوم دی په پردي عزت او په پردي کور او دکان لوټ کولو باندې هم لاس نه رسې ته چې کوم دی نو لګیایي حلال او حرام هر څه چې په څه طریقې سره که عزت او که بې عزتي خو چې زه اوس ده ته خو ورسم که نه دی خو زمانه اعلی دی نو حسد هم واغستې غلا هم واغستې سود کې هم چې کوم دی نو اخته شوې د شپې خوب هم نه رسي چې چل وکړمه دې خوارې خپل نیک اعمال هم چې کوم دی نو دا برباد کړل نو ښه دا نه چې ځان ادنا ته وګورې شکر الحمدلله ما ته په مړه خېټه خوراک میلاویږي که نه دا غریب چې برې بازار کې ګرځي وږی تږې دغه شان چې کوم دی د چا په جسم باندې تا هغه زوړ لباس ولید شکر الحمدلله لباس خو خدای پاک ماله اعلی را کړی دی که نه دې غریب ته اوس وګوره نو د ځان نه دنیاوي کارونه کې لاندې ته کتل د شکر جذبه پیدا کړي د حسد نه محفوظ خو که اعلی ته وکتل نو لاړې ځان دې غرقه دغه شانتې د دین په کارونو کې به ځان اعلی ته ګورې چې ګوره دې زمانه په نیک اعمالو کې مخکې دی راشه د ده سره چې کوم دی نو قص وکړه ځان برابر کا پرې کې ورسره لږ غونده کې سیالي وکړه که په هغې کې د ځان ادنا ته وکتل چې شکر دی زه خو کله کله د جمعې په ورځ راځم زه خو کله کله یو نه یو مونځ له راځم پلانې خو یې د سره نه کوي اخو چېرته کې قرآن نه رالي شکر دی زه خو یې چېرته کې چېرته په رمضان مبارک کې روالم که نه نو ورو ستا د نیکو اعمالو جذبه به را په ښکته باندې ورکوزېږي به هر کیف څنګه منګوي چې الله انسان درې دوه سیونه مرکب کړي د انسان جسم هم دی د انسان چې کوم دی نو روح هم دی همدغه شان به انسان د جسماني امراضو نه هم ځان ساتي د روحاني امراضو نه به هم ساتي روحاني امراضو کې یو بدترین او یو مهلک مرض چې کوم دی نو دا حسد دی الله دې مونږه درې حسد او د جمله امراضو نه چې کوم دی که هغه جسماني او که روحاني په خپل زمان کې مونږ وساتي